السلام علیکم ټولو پښتانه وروڼو ته کورمیوالو ته او څوری مو بهر ملک کې مسافران وروڼه دي د سید نجیب طرف نه تاسو ته ډېر سلام وي. امید کوم چې تاسو به ښه خدای نه دعا کوم څوری مو مرګلي دي خدای مو په خپل حفظ امان کې لره. عزتمن وروڼو په موبایل سکرین باندې تاسو به مو سره د یوه سپینګیري پلار ویډیو کس وي څه مطلب ژړې زوی ځان سره کینولی دی او کوم مشکلاتو سره روبرو دي کوم تکلیفو سره روبرو دي او د بچی کومه بیماری ده هر څو یې اول د سید ویډیو لګه وکسو نه ان شاء الله مزید ویډیو په باره کې به زه تاسو خبرې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمانو عزتمنو وروڼو مسافرانو السلام علیکم. زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې ما نه ما د سید امداد حسین د بچي نه ما د سید جاوید حسین د زیران اوسېدونکي یو. دغه سړي ته د ګردو تکلیف دی او ډاکټرانو موږ ته دا وویل چې دې ګرده چینج کول غواړي دا ورته چینج کړئ او بار بار بس پېښور ته تللی دی راتللی دی دلته صفحه یې کولی دی د دې نه زموږ کوم واسطه و هغه زموږ خبره واسطه نه ووتله. نو بس اوس موږ ټولو ته دا ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي موږ سره څه قسم ته مدد شو کولی شي وایي کوئ د انسان دی د اور کې د ژڼې 22-23 سال عمر دی ژوندی دی چې دغه زندګانۍ باش کړي او مهرباني تاسو دا وکړئ چې دا ویډیو شو کس وي هغه مخته تاسو شیر کړئ او بیا تاسو مولا حسین کامیاب په زمانه چې خانه تاسو ته به مو دغونی وي تاسو په د حقیقت باندې د مو چلیږو تاسو مدد سره د مو چلیږو او تاسو ته مو دغونی کو او بیا که تاسو مو سره څه مدد کوئ نو دوه نمبر دی 0308 84 73 145 بیا نمبر دی 0307 55 75 193 دا ډول مو نمبر دی. مهرباني وکړئ تاسو مو سره مدد وکړئ تاسو سره به مولا مدد وکړي. مولا حسین تاسو مال او دولت کې برکتونه واچولې کا زمانه شیخان تاسو کامیاب کا. عزتمن وروڼو ویډیو به تاسو لیدلی وي اخ سپینګیري پلار مشکل نه ډاکې خبرې تکلیف نه ډاکې خبرې او خاص کر بیا داسې پلار چې هغه مثال ژڼې زوی ځان سره کینولی وي او ژڼې زوی په مخ کې تاسو ته یایي څه مسافرانو وروڼو ما سره څوره واس و ما سره څوره مثال تکات و نه خپل حیثیت په مطابق د خپل بچی علاج مو وکړلو نه بس زه تاسو ته یو گزارش کوم یو سوال درته کوم چې ما بچی علاج کې تاسو مو سره بھرپور مدد وکړئ هیلپ وکړئ. نه عزتمنو قدرمنو مو دغه ویډیو په ذریعه تاسو ټولو مسافرانو وروڼو ته د زړه ګهریونه یو ورته ریکویسټ کوو چې دغه سپینګیري پلار سره تاسو ښه روغ مدد وکړئ هیلپ وکړئ تعاون وکړئ څومره تاسو نه واسه کېږي وروڼو تاسو 15 روپۍ یا تاسو 10 روپۍ کیدای شي تاسو نه بوج نه وچوي خو دغه ټایم د سید د اولاد رسول دی او بل ځواني دی خدای د سیما وکي خدای د هیڅ کله د سیما وکي چې د سپینګیري پلار بیا د ژڼې جنزوي جنازې ته ویلوړ وي بیا مثال وروڼو ډېرې سختې خبرې دي ځنه خبرې د انسان بیا برداشت نه وځي. نو زه امید لرم ما خپل د کازمي چیریټي فاونډیشن څوری مو ډونر دی هغوی نه زه انشاءالله د سپینګیري پلار سره به ښه روغ تعاون کوي مدد کوي. وروڼو خدای قرآن مجید کې یایي چې چا یو انسان باج کو داسې وایي چې هغه اول انسانیت باج کو بل دا سید دی اولاد رسول دی کیدای شي تاسو دغه څو پیسو نه چې دې زندگی خدای باج کړي نه داسې وایي چې وروڼو تاسو د یوه سید یوه سلسله باج کا خدای تاسو ته اجر ډېر کا خوشحاله باد وسوي. او وروڼو د ویډیو چونکې د مو پیج نه شوي نه دی د کوم کانټیکټ نمبر تاسو ته بریښي دغه کانټیکټ نمبر نه تاسو دوی سره بیتاوه کوئ او څومره تاسو نه زیاته واسه کېږي د غریبي فیملی سره ښه روغ مدد وکړو هیلپ وکړئ خاص کر چې صاحب امام وي زکات وي خمس وي هغه سیدونو ته ریکویسټ دی چې پلیز دغه غریب سید سره تاسو ښه روغ تعاون وکړئ. نو ما خدای مو په خپل حفظ امان کې لره مسافرانو وروڼو خوشحاله باد وسوي بس هر غریب هر مشکل کې گرفتار کسانو تاسو ته سترګې دي نه پلیز دغه فیملی سره تاسو ښه روغ تعاون وکړئ. بس ویډیو اخري کې به رب ته سوال وکړو چې ربه څوری مو مرګلي دي هغه ټایم بای ټایم د یتیمانو غریبانو مسکینانو سره مدد کوي خدای ته مددګیر وګرځېږي خدای ته داسې مشکلات او تکلیفاتو نه ایما ټول مرګلي په خپل حفظ امان کې وساتي. وروڼو ډېره مننه ما سید نجیب طرف کې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.